اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د نیکلی شادرې یونین کونسل عوامو، زه نن ډېر انتهایی خوشحاله یم، بلکې ډېر زیات خوشحاله یم. الله پاک ډېر غټ رحم وکړو په موږ باندې. زما ته یاد شي زمونږ چې کوم د شادرې خلکو د نن کال 2-3 مخکې دا یو فریاد ډېر زیات لوی د غر د سر نه به یې منګی راوړو او د روډ په غاړه به یې د اوبو نه ګډک و او یو غی کې به ورسره ماشوم و، په بل غی کې به یې منګی نیولی او ډېر انتهایی تکلیف و. زمون د اکرم مالې د وتکي چې څونه خلک ته ایس ډي او ماله، بسم الله ماله، ټیکهدارانو ماله، ګل آباد، کوز وتکې، کس روډ، دې خلکو ته انتهایی تکلیف و د اوبو. زمونږ چونکې د 1995-96 نه خپل ټیوبویل نه و د دې علاقې او انتهایی تکلیف و. زه چې کله د دې علاقې نه مونږ دې خلکو مونږ له عزت راکړو، الله پاک مهرباني وکړه او د دې نه مونږ منتخب شو. نو زما لومړنی چیلنج چې و هغه د اوبو او مونږ د زیرو نه شروع کړي ده، مونږ پیپونه نه دي خواره کړي. مونږ کتلي دي چې مونږ په کم حال سره د الله نه سوال کړی دی، د دې خویندو میندو دعاګانې وې او یو کار یو روان کو او انشاءالله تعالی الله پاک کمپلیټ کو. او زه د وتکي عوامو ته، د خپل مشرانو ته، چا چې ووټ را کړی دی، چا چې عزت را کړی دی، چا چې زه منتخب کړی او چا چې دعاګانې کړي دي، د ټول نه غټه خبره دعاګانې دي. دې مشرانو میندو خویندو ډېرې زیاتې دعاګانې کړي دي او الله پاک رحم وکړو. اوبو زمونږ چې کوم میګا پروجیکټ و کمپلیټ شو انشاءالله. زه د شادرې عوامو ته، د وتکي خلکو ته مبارکي پیش کوم. سبا به انشاءالله تعالی د اتوار په ورځ زمونږ د دې په حواله سره یو بھرپور پروګرام کیږي. 2.5 لکه لیټره ټینکۍ چې د هغه به سبا د هغې اوپننګ کیږي. د دې سره به د وتکي د ماشومانو، د وتکي د لویو، د وتکي د همزولو، د ټولو دغه یو مطالبه وه. مونږ له هېڅ نه دي پکار، مونږ له اوبه پکار دي. الله پاک رحم وکړو، مونږ د الله نه سوال کړی، هغه مهربانه شو او زمونږ زړونو ته یې وکتل، زمونږ فریاد ته یې وکتل، زمونږ هغه عاجزۍ ته یې وکتل، په مونږ باندې رحم وکړو. او صوبایي حکومت ډېره شکریه ادا کوو، د ډیډک چیرمین فضل حکیم صاحب، د مراد سعید صاحب چې هغو زمونږ سره په دې کې ټایم په ټایم مرسته کړې ده، فنډ هغو او مونږ منډه والې زمونږ ورکرانو، د پی ټي آی ورکرانو، آی اس اف یوت، زمونږ چې کوم مشران دي د محلې د چا نه چې څونه کېدی شو په دې پروجیکټ کې زمونږ سره مرسته کړې ده. په دې کې مونږ ته ډېرې مسلې درپېښ شوې، په کې اف آی آر شوي وي، مونږ ستنې چا نه پرېښودې، زمونږ زیږونه چا نه راکول، پیپونه چا نه پرېښودو. به هر حال الله پاک مهرباني وه، ټایم په ټایم باندې دې خلکو زمونږ تپوس کړی. انشاءالله تعالی سبا چې کله زمونږ دا میګا پروجیکټ کمپلیټ شي، د افتتاح شي، د دې سره به د وتکي د اوبو مین مسله چې ده انشاءالله هغه به کافي حده پورې ختمه شي او روانه روژه ده انشاءالله تعالی. زمونږ دا کم کورونو کې چې خویندې میندې دي، دوی ته به هغه تکلیف نه وي کوم چې په تېر شوي روژه کې و، کوم چې د دې نه مخکې و. زه ډېر انتهایی خوشحاله یم، د الله شکریه ادا کوم او تاسو ته هم ویل چې زمونږ اوبه چې دي دا ژوند دی، مهرباني وکړئ اوبه چې کورونو ته راشي دا ضایع کوئ مو، چې ستاسو ګاونډي، ستاسو واړی، ستاسو لوی هغه سبا رالویږي او دې ته ګوري چې دا اوبه لوی نعمت دی، دا ضایع کېږي. نو ډېره مهرباني، ډېره شکریه.